आयत नंबर 93 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर। वइज़ अख़ज़ना कला चे वागस्तमुंगा मीसाक़कुम क्लका वादस्तासुना वरफ़अना पूर्तकुमुंगा फ़ौक़कुमुत-तूरा तासो दपासा तूर कर लरा। खुज़ून उनिवे मा हागसो आतैनाकुम चिदर कड़ी दे मुंतासुता बेकुवतिन पमज़बूतिया सरा वस्मऊ औ वौरे कालू नुउदे समिअना वौरेद मुंगा वासवैना औ नमनु मुंगा व उशरिबू स्कवले शवे वाफी कुलूबिहिमुल इजला पज़ड़ुनु ददी के महब्बत दस्के बेकुफ्रिहिम पसबब द कुफर ददे। कुल तौर तवाया बेसमा डेर नाकार दे अगसिज यअमुरुकुम चे हुक्म की तासुता बेहे पाए बांदे ईमानुकुम ईमान स्तासो इन कुंतुम मुमिनीन कचरे तासो मोमिनान ये। कुल तवर्तुआया इन कानत कचरवे लकुम तासुलरा अद्दारुल आखिरतु कुर्द आखिरत इंदल्लाहि पनिस्दाल्ला खालिसतन खालिस मिन दूनिन्नासे सेवा दखल कुना फतमन्नउल मौता पस आरज़ू के दमर्गिन कुन तुम स्वादिकीन कतासो रिश्तनिये वलयतमन्नऊहु औ चरे आरज़ून की दे दमर्ग अबदन हिस्कला बेमा पसबब दागसो कद्दमत ऐदेहिम चौड़ान दे ले गले दे लासनूद दे वल्लाहु अल्लाह पाक अलीमुन पोयदे बेज़ालिमीन फज़ालिमानु बांदे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर। पदे आयते करीमा के बल खबासत ददे यहूदु जिक्र की चे आगम मख अड़वल दे द तौरातना दी यहूदुवे चे मुंग तौरात मनु बस पागे बामल को मुंग बल किताब न मनु दागे ये पिंस जवाब दीते वर्कड़ियो सलोर परुन शिवियो पिंजम जवाब दा पदे आयत करे। वइज़ अख़ज़ना औ कला चे वागस्तमुंगा मीसाक़कुम मुहकम वादा स्तासुना वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर औ पूर्तको मुंग तासो द पासा तूर कर लरा। दे यहूदु दावा कोला ची मुंग तौरात हम मनु और पागे अमल हम को कुरान बल किताब न मनु नो दीजे वर्त पिंजम जवाब दागे वर्की दा तासो संग प तौरात बाने अमल कवे दा को ही तूर पचाऊ चच्छो दा होस्तासो प प्लारानो नो उचच्छवे औ द सवजी न उचच्छो चे तासो प तौरात अमल नको गोरा दीते हुए हुजू चकले को ही तूर पी उचित को पजबद मूसा अलैहिस्सलाम वर्ते हुए हुजू उनिवे माहावसो आतेना को चिदर कड़ी दे मुंगतासोता
یعنی دا تورات بقوتن په قوت د عمل سرا. دا تورات مضبوط اونیوه مطلب دا ده چې عمل پیو کې دانه چې بس دا سراواله او سینې سره ولګي نا بقوتن ای بقوت العمل او طاقت د عمل سره په دې تورات باندې عمل وکي. بل واسمعوا او ووره دا تورات دې کې کوم احکام الله بیان کړی دي یا هغه ووره واسمعوا او یا دا غوره ووره چې په دې باندې عمل وکي. نو قالو دې زر اوه سمعنا بس ووره دمون او اوس په تورات باندې عمل کو. نو چې کله وې نو به واسوینا او نمنو مونږه دې زوی سمعنا ووریدو یعنی عمل بکو واسوینا بیا وی نکو عمل. د دې څه مطلب نو د دې دو جواب علماء ذکر کړي چې کله په کوهی تور چت کو نو دی وی سمعنا سمعنا بس او ووریدو منو مونږه. خو بیا چې کله کوهی تور تلر کو نو دی وی واسوینا نمنو مونږ چا ویلې چې من معشوم رواني کی کنه ته راټینګ کې راسي الکو دی وام بیا وکي نه بیا نه کوم پاکستان داسې لړشي داسې وی کوم به نو دی ما چل کو معشومانو خو یو سمعنا بس ووریدو بیا رواني نه کو تورات منو او چې کله تی کو هیتور لر کو ای واسوینا نمنو بیسوی نمنو. یادوی مطلب قالو اوی دے سمعنا وورید مونگا نو دا اوریدل یې په وګونو وکړل سمعنا وی وورید مونگا واسوینا او په زړه کې وی نمنو په زړه کې وی نمنو په وګونو وی منو. یره دادی دومره نافرمانه ولی کوله وجه او علت ذکر کی و اشربو سبب د نافرمانو د دی و اشربو اسکا ولی شوی وافی قلوبهم العجلا پزړونو د دی کې محبت د سخی بکبرهم په سبب د کفر د دی داوی چې دی کمی نافرمانه کوله د دی ټول سبب د سخی محبت و او د دې د بدن کې سرایت کړو لکه آسان بوایو جون جولائی کې سم یعنی سخت روزي او سړی سم تګي او د روزماتي په وخت کې سړی ته یخ د ګوړې شربت کې راوغه وسکی نو مزه ورکی کنه سم داسې اسویلېمو کې بس داسې یعنی د خوشاله نه دا داسې وو چې د سخی دا محبت د دې په دې ټول بدن کې ګرځېدل لکه چې څنګه یعنی دا ګرمه کې مو وای چې شربت سړی څنګه بدن کې وګرځي او سمړې خوشالي شي دی به ملالیانو چې کله د سخی عبادت کو وسو خوشاله پی قلوبهم العجلا بالکل دن په هر اعضاء کې ګرځېدل به کفرهم په سبب د کفر د دې. ایو مفسر لیکلی دی چې نن د دې امت سخی چې دی چې هغه په ټول بدن کې سرایت کړی د دې امت هغه نن پیسا او دینار او درهم دی څنګه د یهودو په ټول بدن کې د سخی محبت ګرځېدل نن د دې امت د بچی په بدن کې محبت د پیسې ګرځېدل. تاسو چرته لیدلی معشوم له پیسې ورکی واغې نه اخلي یعنی کو وړو کې دی او کلوي دی بس پیسا الان کې ګوره پیسا په دې ټول کارونه نه کیږي. ها یو کس وی چې شفا انټرنیشنل اسپیټال دی کس یې راوړو بیګونو کې ور سره پیسې راړې د دې علاج وکړي ورته موږ سره علاج نشته بیگونو کې پیسې وی او علاج نشته دی واپس وی بوزي فی قلوبهم العجل بکفرهم په سبب د کفر د دی. وی کول تورتو آیا محبوب به سما ډیر ناکار دی اسیز امرو کوم چې حکم کی تاسو به پای باندې ایمانکم ایمانون استاسو ایمانکم ایمان استاسو ان کنتم مؤمنین کچره تاسو
یقین کوي په دې تورات باندې. آسان به وایو دی د مخکې آیت کې وی نؤمنو بما انزل علینا، مونږ ایمان لرو په تورات باندې. نو دی تا دی کې وی آسان مطلب چې یاره ایمان هو انسان ته د نیک عمل حکم کی، او تاسو خو انبیا قتل کړي دي، داغي نافرمانیم کړي دي، نو دا ستاسو څنګه ایمان دی؟ دا هو ډیر بد ایمان دی. نو په جواب کې وی چې په ایمان کې بد نه، ستاسو ایمان بد دی. نو په ایمان کې بد هینا مطلب دارې ستاسو د سره ایمان نشته، ستاسو د سره ایمان نشته. یا بل آسان مطلب دا ایمان سبب د پاره د نیک عمل دی. نیک عمل کې او ایمان دی نو اسی دوڑا دے ہو کدی ایمان وہ بیا ٹکتے. اس دلتے ایمان تووی یامرکم امر، یعنی دا ایمان انسان تا دا نیک عمل حکم کی، او تاسو تا دا سا حکم کی، تاسو انبیاء وجد. نو دا سنگ ایمان دے، نو ستاسو دا ایمان ہوئی دیر بد دے، نو پا ایمان کے ہو بد نہیں، نو مطلب دا شو چی دا ستاسو دا سر ایمان شتا دینا پا تورات. کل تورتو آیا بے اسما ډیر بد دی آسیز یامرکم چې حکم کی تاسو ته به پای سرا ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یا یقین کوي په تورات باندې. قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله. پدې آیت کریمه کې اوس اعلان د مباهله ده د يهودو ته. مباهله وی ستا مباهله دی ته وی چې او کس ته دلایل پیش کې چې ګورا الله پاک دا قرآن حق ته، یعنی د دې آسان وي د دې مقابله ټولي دنیا نه کړي دا او نبو کې الله د طرف راغلي اور س بیان کې بیا وی زدا نه منم. نو بیا مباهله دی ته وی حضرت نه منی سره د دې ارسو او نه منم. یو خوشی میدان ته بوزي یا الله پدې کې سره دې د دلایل او ارس نه منی ما او د کې الله کم یو پناه کرے خپل قهر په نازل کې پسلوي خرز کې بدن دن ار الله په خپل قهر نازلی. دی يهودو ته تمام دلایل یې وریدل، هر څه وریدل، بیام نه منه نوی مونږ نه منو، مونږ په حق باندې و زته په حق راځه چې مباهله وکړو، بس او وایو چې تاسو په حق یو کوم په حق یو. نو دی بیا مباهله تا غاړه کې نه هودا. او دا مباهله په سوره جمعه کې ذکر شوی را پشپغم سی دریم سپاره کې نبی علیہ السلام یعنی د عیسایانو تم ویلو چې راځي مباهله وکړو. پشپاړسم سپاره کې مشرکانو تم ذکر شوی را. دی آیت کې يهودو ته ذکر ده چې سره د دلایلو نه ارس نه مني، بس راځي چې مباهله وکړو. نو دې ته غاړه کې نه هودا. وی کول تورتو آیا او دی بسوي دی به دعوه دا کولا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. وی دا جنت دا زمونږ ملکیت ته، مونږ يهود به جنت ته ځو، نور ورته هیڅوک نه ځي. نو محبوب ورته وی جنت ستاسو ځای دی، وی زرا ځای په اسانه به فیصلو کو. وی کول تورته وایا محبوب ان کانت کچری وی لکم تاسو لرا الدار الاخرة کور د آخرت یعنی جنت عند الله پنیز د الله خالص وطن یوازی خاص تاسو د پاره من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت پس آرزو کې د مرګ ان کنتم صادقین کچره دی داوا کې تاسو رښتینی چې دا جنت زموږ میراث دی. تاسو یې موږ به جنت ته ځو کنه، نو جنت ته بس 50 کې هونه شتلې خو چې مړ شي دیبا راځي چې ارزو د مرو کو یا الله د دې جنت ډیر وخت زر ولا مرګ راولي راځه بس چې دواو کو نور ورته پته وا ک نبی الله سوچت کړو خیر منشته دی. نو دی بیا فتمنوا الموت ارزو یې د مرګ بیان کولا. فتمنوا الموت راځي مرګ وغواړو ان کنتم صادقین کچره دی داوا کې تاسو
دا رښتینی. نو څه چلی وکړو؟ مرګ یې وغوښتو؟ نه وی ولن یتمنوه، چرې آرزو نه کیدی د مرګ ابدن هیڅ کله، بما په سبب د هغې قدمت ایدیهم چې وړاندې لیږلي دي لاسونو د دي، وړاندې لیږلي دي لاسونو د دي. دي ته خپله چاړه اوبو کې ښکاري، په دې لاس هم انبیا قتل کړي دي، په دې لاسو او په دې رواني کړي دي، غلط کارونه هم کړي دي. ولن یتمنوه، چرې آرزو د مرګ نه کوي. د دې وجې نه مونږ او تاسو له آرزو د مرګ نه ده پکار، لیکن تیاری د مرګ ورې پکار دی. تیاری او مرګ ورې هیڅوک هم نه غواړي. بابا حج لتو نو څو ته وی دوا راته وکړې چې بس هلته راته الله مرګ راولي او بس پاکه خوره کې ښخ شمه. بابا باندې خونه توږلې تبه رالله چې تبه پرې راله وي، یا الله د وړو خولو ته مه ګورې، خو نه پوهېدله ته هم بس جوړ مرګ راله راځي. نو دغه شان دیمه ولن یتمنوه، چرې آرزو دا د مرګ نه کوله. د دې وجې نه مرګ به ولې راځي. ها مونږ او تاسو له حضرت موسی علیه السلام یو پیرا الله پاک ته وی الهی چې خوش بوده گر چار چیز بوده و چار چیز نبوده. وی الله څومره ښه به وه چې څلور څیزونه وي او څلور څیزونه نه وي. څلور څیزونه الله چې ژوند وي مرګ نه وي، جنت وی جهنم نه وي، مالداری وی غریبی نه وي، صحت وی بیماری نه وي. الله پاک ورته وی که چرې ژوند وي او مرګ نه وي، ما سره به ملاقات څنګه کېدو؟ که چرې جنت وی او جهنم نه وي، زما د عذاب نه به څوک یریدل. که چرې مالداری وي غریبی نه وي، زما شکر بچایستو. او که چرې صحت وي او بیماری نه وي، نو زه به بیا یادولم چا، د دې وجې نه د الله پاک په هر کار کې حکمت. وی حضرت ابراهیم علیه السلام له چې کله فرشته د مرګ راله، اسرائیل علیه السلام ورته وی چې الله د طرفه راغلی یم، سا درنه اخلم. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې صرف الله پاک ته دا عرض وکړه چې ابراهیم علیه السلام ته لقب ورکړی خلیل الله، د خدای دوست. وی خلیل هم د خلیل نه سا اخلي، یو دوست هم د بل دوست نه سا اخلي. چې اسرائیل علیه السلام لړو الله پاک ته وی الله پاک ورته وی چې صرف داسې ورته وایا چې یو دوست د بل دوست د ملاقات د پاره راغواړي، نو پکې تاخیرم کی یعنی رستوالم پکې کی. نو چې کله ابراهیم علیه السلام ته داسې وی، بس آماده شو چې آو بس سارا. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ به وی چې درې سیزونه مې ډېر زیات وختي، درې سیزونه مې ډېر زیات وختي. یو مې غریبي خوښه، یو مې بیماری خوښه، یو مې مرګ خوښ دی. وی غریبي مې د دې وجې نه خوښه ده چې دې کې انسان د غریبۍ سره انسان کې عجزي راځي. بیماری مې د دې وجې نه خوښه ده چې دا د انسان د ګناهونو د پاره کفاره ګرځي. او مرګ مې ځکه خوښ دی چې د الله سره به ملاقات کو، الله سره به ملاقات کو. نو ځکه دې ته وي چې جنت خو تاسو میراث دی که نه، نو بس راځئ چې آرزو د مرګ وکړو. ولن یتمنوه، چرې وي دي آرزو د مرګ نه کیږي. بل یو حدیث کې راځي مشکات شریف کې او ترمذی شریف کې مشته دی چې درې کارونه څوک کی، درې کارونه د مرګ په وخت کې به الله پاک په د باندې اسانتیا راولي، مرګ به بالکل آسان وي. یو پاغې کې د کمزورو سره نرمي کول،
د کمزورو سره نرمی کول. اوس کاغه کمزوري د بدن د وجې نه، د ذهن د وجې نه، غریبي، یعنی په هر لحاظ سره کا کمزور دی سره نرمی کول. دویم شفقت د والدینو سره، او دریم احسان د خپل ماتحتو نوکرانو سره. احسان د خپل ماتحتو نوکران، مثال یو کس تا سره نوکر دی 15,000 روپۍ تنخواه ول ورکې، دا مقرر ده، خو تنها کې ورلته یو 1500 زیاتې ورکې، 1500 ورله زیاتې ورکې، دا هغه سره احسان دی. وی دا درې کارونه چې څوک کی الله پاک په د مرګ په وخت کې اسانتیا، یعنی مرګ به آسان. نو ولی یتمنوه دانی دی و دا آرزو د مرګ نکی. امون ماشاءالله مسلمانان ډیر یعنی تیاریم کړی نو ځکه ور التلمو تیارې نه دی کړی ځکه مونږ دا مرګ کریږي کړو. د دیو جنا د مرګ د پارم تیارې کول پکار دی. یو شاعر وی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وی کیسے کیسے گر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گر اجاڑے موت نے، کیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے، پہلوا کیا کیا پچھاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مرګ برازي. ډیر کورونه روان کړل، د ډیرو تماشې ختم کړلې، د ډیرو دا سرونه پزمکه کې خخ کړل، او ډیر پهلوانان یې ویراو پرزول، او مرګ به درته یو ورځ راځي چې هر څه کې بس د خدای لویه دنیا د ګرځه، او مرګ به وي درله راځي. نو ولن یتمنوه چرې آرزو نه کیدي د مرګ بدن هیڅ کله، بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه چې وړاندې لېږلي لاسونو دي. والله الله پاک علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. وَإِذَا أَخَذْنَا کله چې واخیسته مونږه میثاقکم محکم وعده ستاسو نه، ورفعنا پورته مو کړو فوقکم الطور تاسو د پاسه طور غر، خذوا واخلئ ما آتیناکم چې درکړی مونږ تاسو ته بقوت په قوت د عمل سره، واسمعوا واورئ قالوا وی دې سمعنا واورېد مونږه، وعصینا او نمنو مونږه، واشربوا څکولی شوي فی قلوبهم العجل پزړونو د دې کې محبت د سخی بکفرهم په سبب د کفر د دې. کل تورته وایا بے سما ډیر ناکار دی حسید یامرکم چې حکم کی تاسو ته به پای سره ایمانو کوم ایمانونه ستاسو، ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې. قل تورته وایا محبوب ان کانت کچره ویلکم تاسو لرا الدار الاخرة کور د آخرت عند الله پنیز د الله خالصتن یوازې من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت پس راځي چې ارزو د مرګ کو، ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی. ولن یتمنوه چره ارزو نه کیدي د مرګ بدن هیڅ کله، بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې وړاندې لېږلي دي لاسونو د دې. والله الله پاک علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.